باب سنن الوضوء باب دې په بیان د سنتو د اوداسه کې تیر درس کې مونږه څلور فرایض د اودس بیان کړی نن د اودس لس سنت بیانېږي اوداسه کې لس سنت دي اول نمبر سنت دا دی چې انسان کلم اودس ته کینی د اودس کوي نو د اودس نه وړاندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا سنت ګور یو استنجا او یو چارندام دی کله چې یو انسان واشروم کې استنجا کوي نو دی بسم الله واشروم کې نه وي ښا استنجا نه مخکې موږ نه یادو چې کله یو انسان چارندام ته کینی نو دی بسم الله الرحمن الرحیم وي او کله انسان اودس کې کم نه واشروم کې غسلخانه کې کوي نبي به بسم الله الرحمن الرحیم په خپل باندې نه وي نو کدا ګناه لګیا واشروم او غسلخانه کې بغیر د ضرورت نه عام خبره کول هم منع ده نو لا پاتې کلمات او دعاګانې بسم الله والله خو په طریق ولا سره منع دي کله چې یو انسان د چارندام کوي نو باید چې د واشروم نه بهر د چارندام وکړي تمخ چې موږ وینځو لاسونه وینځو خپل کې وباشو دي د چارندام ویل شي نو غرض دا دی چې کلم یو انسان اودس کوي نو د اودس په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي د سنت تا دویم نمبر چې کله یو انسان اودس کوي نو د بدري کرت د خپل لاسونه تر مړوندونو پورې دا وینځي لوخي کې یا ابو کې به ترغې نه وه چې اول درې ځل لاسونه ووینځي نو بیا ابو کې یا لوخي کې وهلی شي دریم نمبر سنت په اوداسه کې مسواک دی څلورم نمبر سنت په اوداسه کې مزمزه خوله کې اوبه اچول دي پنځم نمبر سنت په اوداسه کې پوزه کې اوبه اچول دي انسان چې کلم سحر را پاسېږي د خوب نه نو بعضې روایتو کې راځي د انسان دی دا شیطان چې دی د انسان په خیشوم او سپږمو کې دننه دی د کېږي یعنی شپه تیرې د کېږي نه شپه تیرې نو بیا سهار کې انسان له پکار وي چې د خوب را پاسېږي نو د پوزې په نظافت او سنکولو پاکولو کې د ښه خواري وکړي چې شیطاني اثرات ترې نه ختم شي او شپږم نمبر سنت چې دي اوداسه کې نو هغه کله چې یو انسان د سر مسو کې نو د هغې نه بعد د غوږونو مسه کول او په غوږونو کې ګوتې تاول او غوږونو کې ګوتې وهل دا شپږم نمبر سنت دي باب سنن الوضوء باب دې په بیان د سنتو د اوداسه کې وهي 10 سنت په اوداسه کې لس دي الاول اول نمبر سنت تسمیت الله تعالی بسم الله ویل دی فی ابتداء الوضوء په سر د اودس کې حدیث کې و چې کوم انسان اودس کې بسم الله سر کې ونه وي د انسان اودس نه شو علما تشریح دا کوي اودس شو خود اودس ته کې ثواب ورته ملونه شو مکه وي اودس کې ډېر ثواب دی او چې کوم انسان اودس وکي او په اودس کې د بسم الله شروع کې ونه وي نو د انسان د اودس ته کې ثواب نه کیږي والثاني دویم نمبر سنت غسل الیدین وینځل لاسونو دي ثلاث اندري کرتا مړوندونو پورې لاس درې کرت وینځل قبل ادخالهما مخکې د داخلولو د دواړو لاسونو نه الاناء لوخي ته داخلولو نه مخکې درې کرت لاس وینځل دا سنت والثالث دریم نمبر سنت السواک مسواک استعمال ولدي مسواک وهلی نو دا مسواک استعمالول دا دریم نمبر سنت دی اودس کی والرابع څلورم نمبر سنت اوداسه کی المزمزه خلق یوبا چوللی نو خلق یوبا چوللی ته مزمزه وای
مونږ پښتانه ورته سو غرغری وایي خله کې وبا چول. والخامس پنځم نمبر سنت الاستنشاق پوزه کې وبا چول دي د پوزې نظافت او پاکی را وستل دي. والسادس شپږم نمبر سنت مسح الاذنين مسد غوګونو دا بماء الراس په اوبو د سر سره. څنګه د سر په اوبو سر کې خو چینو بمبني د سر په اوبو باندې غوګونو کې مسکه. مطلب دا دی چې یو انسان مس د سر کې نو دی به لاسونه دواړه لوند کی دا ګوتې لاسونه دا ګوتې به په سر باندې راکاږي. نو اوس دوباره لاسونه ملوند و دا ګوتې ملوندو غوګونو کې هم دغه لوندې ګوتې چې دا کم لوندواله د سر نه باقی پاتې شوی دی په ګوتو باندې هم دغه لوندې ګوتې په غوګونو کې وها بس دغه مسه کافي ده. هغه چې سر د پاره تا کم لاسونه لوند کړو هم دغه لوندې ګوتې په غوګونو کې و نو مطلب دا دی چې هم دغه به کافي دي بس د مسه د پاره. والسادس شپږم نمبر سنت دودا سچ دی مسح الاذنين مسد غوګونو دا بماء الراس په اوبو د سر سره بس تدې پوره. باب سنن الوضوء باب دې په بیان د سنت او د داسه کی وهي 10 او 10 کی ل سنت دي. الاول اول نمبر تسمیت الله تعالی بسم الله ویلی فی ابتداء الوضوء فسر د او داسه کی او د په شروع کی بسم الله ویل. والثاني دویم نمبر غسل اليدين وینزل د لاسونو دي ثلاث کرت قبل ادخالهما مخکې د داخله ولو د دواړو لاسونو نام الاناء لوختا. والثالث دریم نمبر سنت السواک مسواک استعمال اول. والرابع سلورم نمبر سنت المزمزه خلق وباچول. والخامس پنځم نمبر سنت الاستنشاق پوزه کې وباچول. والسادس شپږم نمبر سنت مسح الاذنين مسد غوګونو دا بماء الراس پاغه اوبو چې کومې د سر د پاره راغستې شوې دي او ما غوبو لندوالي باندې غوګونو کې مسکول 30 نمبر سنت دی.